صل على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، یو وخت حضرت عیسی علیه السلام د شیطان سره ملاقات وسو چې هغه څلور خرونه را روان کړي وو او سامان هم پې بار وو. نو حضرت عیسی علیه السلام د شیطان څخه پوښتنه وکړه چې دا خرونه دې روان کړي دي، دا څه شی دی؟ نو شیطان ورته وویل چې دا خرونه ما روان کړي دي، په دې باندې سامان بار ده او زه په اخیستونکي پسې تلاش کوم چې راچوا اخلي. نو حضرت عیسی علیه السلام چې د شیطان خبره واورېدل، نو د اول خره په باره کې پوښتنه ځینې وکړله چې آیا په دې څه شی بار دی؟ نو شیطان ورته وویل چې ظلم. نو حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې دې خریدار یعنی اخیستونکی څوک ده؟ نو شیطان ورته وویل چې بادشاه. بیا د دویم خره په باره کې پوښتنه ځینې وکړه چې آیا په دې څه سامان بار ده؟ نو شیطان ورته وویل چې حسد. حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې دې خریدار اخیستونکی څوک ده؟ نو شیطان ورته وویلو چې علما. بیا د دریم خیرو په باره کې پوښتنه حضرت عیسی علیه السلام ځینې وکړه چې څه پې بار دی؟ نو شیطان ورته وویلو چې خیانت. نو حضرت عیسی علیه السلام د خریدار یعنی د اخیستونکي پوښتنې ځینې وکړله چې دې اخیستونکی څوک ده؟ نو شیطان ورته وویلو چې تاجر. نو څلورم خر په باره کې چې حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه د شیطان چا وکړله چې دې باندې څه سامان بار ده؟ نو شیطان ورته وویلو چې فریب. حضرت عیسی علیه السلام د دغه خریدار یعنی د اخیستونکي په باره کې پوښتنه ځینې وکړه چې دې اخیستونکی څوک ده؟ نو شیطان ورته وویلو چې دې اخیستونکی ښځې دي یعنی عورتې دي. نو الله تبارک تعالی دې موږ تاسې د شیطان له هره فریبه، له هره چاله، له هر دی شي اخیستلو له اخیستونکي موږ وساتي چې موږ یې نه ځینو اخو. الله دې موږ تاسې ته د نیکو اعمال توفیق راکړي.